بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا المعروف صلى الله عليه وسلم. ګوره موږ دا خبره کړې وکنه چې امر نه امر دا ست ویل کې نو موږ دا امر تعریف وي چې قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل نو بری کې موږ فواید قید وي چې قول القائل دا جنس ته على سبيل الاستعلاء په سر د سوتل او په افعال سر د سوتل نو دا موږ وي بیا مصنف لیکلی دی چې ويختص مراده بصيغه لازمه پدې کې مونږ وې چې د دې عبارتنا مقصود د مصنف نفي د ترادف او نفي د اشتراک تا مقصود په دې عبارت سره د مصنف نفي د ترادف او نفي د اشتراک تا نمای نفي د ترادف او نفي د اشتراک چې کله مونږ په دې سبق کې لګاو او د دې سبق سره دا مونږ کنیکټ کوو د دې لپاره مخکې دا ضروری ده چې مونږ ترادف او مونږ اشتراک وپیژنو نو ما تاسو ته د ترادف او دغه تعریف وې چې ترادف دې ته ویل کېږي چې دال ډیر وي او د دې مدلول چې دا سوي یو وي لکه دال معنا کم څه چې دلالت کوي لکه ما وی مدلول چې نه دا حیوان مفترس ته لکه منظره نو دې منظری دا دې ته اسد هم وي دې ته لیس هم وي دې ته غضنفر هم وي په عربی کې ورته دانو منوي او په انګلیش کې ورته لاین وي او په اردو کې ورته شعر وي نو اوس ګوره سیز یو دی خو نمونه ډیر دي نو وای دا ترادف ته پدې کې چې دالونه ډیر وي او مدلول یو وي او دا دوه سيزونه نه دي دته د یو بل مترادف ویل کېږي څورته ویل کېږي مترادف څه ته وایي چې ګوره دغه ډیر وي او مطلب یې وي کنه معنی یې وي او الفاظ یې ډیر وي به مونږ وی چې یو د اشتراک دی ته وایي چې دال یو وي دال څه وي یو وي خو مدلول جره نه ډیر وي دال یو وي خو مدلول ډیر وي نو موږ دال نه مراد امر دی دا دغه قرو سره قرو امغه دال یو ده خدای قرو نه دو مطلب اغستی کی یګه دا قرو دا دلالت کوون کړي په حیز باندې هم او دا قرو دلالت کوون کړي په طهور باندې هم نو ګوره لفظ یو ده دلالت کوون کړي یو ده خو مدلول دا غینه سوري دوا اغستی کی پوه شو به باندې کله کله د دې په منځ کې تباینی بګي مطلب لکه حیوان ناطق او انسان نو دا انسان چې کنه دی انسان د پاره هم بل ټکه نشي استعمالوله دا حیوان ناطق د پاره هم نشي استعمالوله لکه تر څه شوی چې حیوان ناطق او حیوان ناهق انسان دی یا ته منظره چې نه دا حیوان ناطق دی نشي دی کې تباین پوه شو به معنی وس دا ترادف او اشتراک تاسو پیژندو وس ګوره دا امر په دې کې هم مشترک دی امر نه امر په یو اعتبار سره مونږ وایو امر مشترک دی امر سره مشترک دی ولې امر مشترک دی ځکه مشترک مونږ سوي چې دال یو وي خو مدلول سوي نو ګوره دا امر دا دال دی امر سره دال دی امر سره دال او مونږ دا امر دلالت کوون کړي په وجوب باندې دا امر دلالت کوون کړي په استحباب باندې دا امر دلالت کوون کړي په ندوب باندې امر دلالت کوون کړي په ارشاد باندې په تعجیز باندې وغیرہ وغیرہ تعدید او ډېر شماني دي دا د دې څه شو ګوره دال یو ده او مدلول سری ډیر دي نو نفي د اشتراک مطلب دا دی چې دلته کې دال هم یو ده دال هم سره یو ده او د دې مدلول هم یو ده یعنی دا امر صرف د وجوب د لپاره راځي د ندب استحباب ارشاد تعجیز د دې لپاره نه راځي امر جن دا سره راځي صرف او صرف سره وجود وس کچره بیا قرینه موجوده او ورس را روان دی بیا که قرینه موجوده بل معنی دا غسته شو اسی عام چې امر راشي نو امر د سره راځي د وجوب د لپاره نو یې دای نفي د اشتراک وکړه سی وکړه نفي لکه طریق اشتراک د لکه امر دال یو او مدلولات دای مدلول ټول مدلولات کنا ها نو دال یو دی او مدلول ډیر دي چې دال یو او مدلول ډیر نه دی څه ویل کېږي مشترک ویل کېږي کنه اشتراک ورته ویل کېږي پوه اشتراک ورته ویل کېږي نو موږ وی چې مصنف نفي د اشتراک وکړه یعنی وای چې دا امر نه نو ګورته لګي وي یختص مرادو د مراد
وجوب دی نو ويختص او خاص کړی شوی دی وجوب بصيغه په صيغه د امر سره لازم دي جس لازم ده مطلب دا دی چې دا وجوب چې کنه دا امر صرف خاص ته د وجوب سره امر صرف خاص ده سره د وجوب سره الګه پوه شو په دې باندې وس ترادف تراشي ترادف مونږ چې څه ته وایي دال ډیر وي او مدلول یو وي دال ډیر وي او مدلول یو وي وس ګوره دال مونږ وایي په دې مثال کې چې یو د صيغه امر او یو د فعل امر فعل صيغه او امر صيغه ته ویل کېږي دلته کې قول څه ته ویل کېږي قول نو ګوره دا دلالت کوونکي دوه دي او د دې هغه مدلول چې نه دا څه شری یو دی چې سره وجوب سره وجوب نو ګوره مطلب دا دی چې دا امر دا وجوب نه وجوب دا په فعل سره هم ثابتېږي او په امر سره هم ثابتېږي یعنی دا وجوب هم د په قول د پیغمبر علیه السلام سره ثابتېږي او هم په فعل د نبی علیه السلام سره ثابتېږي پوه شوي نو مصنف وایي دلته کې نفي د ترادف وکړله ترادف دا وکړله چې دا وجوب نه دا وجوب دا صرف او صرف په قول د نبی علیه السلام سره ثابتېږي په فعل د نبی علیه السلام سره نه ثابتېږي پوه شو مې باندې نو دا نفي د ترادف شوله نفي د څه شوله ترادف مطلب دا چې دال ډیر وي او مدلول یو وي دې ته ترادف وایي که نه نو دلته ګوره دا دال دوه دي که نه او مدلول یو دی نو دا نفي د ترادف وکړله چې مطلب دلته کې دال هم یو دی او مدلول هم یو دی پوه شوئ نو دلته ګوره په دې ځای کې دلته کې نفي د اشتراک وشوله او دلته کې نفي دا نو اوس ګوره چې کله موږ دا بصيغتي نه بصيغتي کې موږ وایو دا با په مختص داخله ده مختص معنا کم څه چې د دې سره خاص کړی شوی دی کم څه چې د دې سره خاص کړی شوی دی نو موږ وایو ويختص مراده بصيغه خاص کړی شوی دی وجوب څه خاص کړی شوی دی مراد نه مطلب څه دی بصيغه پس سره په صيغه سره صيغه نه مراد څه دی دا قول دی قول یعنی دا وجوب ثابتېږي پس سره په قول سره او دغه صيغه دا لازم ده څه سره د دې وجوب د لپاره مطلب دا چې دا وجوب چې دا صرف او صرف په دې صيغه سره راځي د صيغه سره دا خبره لازم ده چې دې سره به وجوب راځي مطلب دا چې قول د نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې نو په دې سره صرف او صرف وجوب ثابتېږي په فعل د نبی علیه السلام سره نه ثابتېږي دا حاله چې کله موږ وی چې دا باب مختص داخل ده مطلب موږ دا وجوب هم خاص سره دې سره او دا صيغه هم خاص سره دې وجوب سره صيغه خاص کړل شوی ده مختص کړل شوی ده چې صيغه نه مراد ماته قول ده چې دا قول هم خاص ده د وجوب سره او وجوب هم خاص ده سره دا قول دا نفي د ترادف او د اشتراک دوانو شوله نفي د اشتراک څنګه شوله چې موږ وایو چې امر صرف راځي د سره لپاره د وجوب د لپاره او دا صيغه راځي صرف د سره لپاره د وجوب د لپاره فعل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راځي الګه پوه شو به باندې الګه پوه شو چې صيغه هم د دې سره لازم ده د وجوب سره او وجوب هم لازم ده سره پوه شو دویم دا داره چې دویم تقریر دا کړی دی چې دا با په مختص نه داخل بلکې په مختص به داخله ده پس باندې مختص به مطلب یعنی کم چې د دې په ذریعه سره خاص کړل شوی دی د دې په ذریعه سره کوم څه خاص کړل شوی دی نو وایو کدل کې دا با په مختص به باندې داخل شي یعنی دا صيغه لازم نشي بلکې مختص به شي څه شي مختص به نو بیا معنی دا کې خاص کړل شوی دی مراد د امر یعنی وجوب په داسې صيغه سره چې هغه صيغه په ذریعه سره دا امر خاص کړل شوی دی د صيغه په ذریعه سره نو کدا په مختص به داخل شي نو د لازم نه مراد به یا لازم اعم وي او یا به لازم مساوي وي لازم اعم او لازم مساوي په خارج کې دې مثال داره لکه ما اوبا او چینی دا لازم دي د چی د پاره اوبا او چینی لازم دي د سره پاره د چی د پاره یعنی مطلب چې نو اوبا به پکې خامخاوي او چینی به پکې هم خامخاوي الګه پوهیږئ باندې ها اوس دا لازم اعم دی یعنی د چی د پاره خدا لازم دي خدا لازم اعم دي مطلب د سیم کې رشي چې دا اوبه همي چینی همي خو چې نه بلکې سي شربتي خدا غ ملزوم چې لګنه ملزوم دا بغیر د دینه نه مونږ لګي لکه چې په غیر د دینه خو نه
خدا اوبا او دا چې دا اوبا او چینی دا بغیر د چینا دا لازم اعم ده او لازم مساوی داره چې لکه موږ وای اوبا چې چینی او پي دا لازم مساوی دي د تورچی سره لازم مساوی دي سره مطلب دا چې دا تور چې به حاله مونږ لګي چې کله بګی دا 3 سلور سيزونه چې دا تو 3 سلور سيزونه نه نو موږ چې څه چې وای هغه بچي نه پرې خبره باندې پوه شوي نو وس دل لګوي چې دا باب مختص به باندې داخل شي نو چې باري به مختص به باندې داخل شه نو دا خو نفي د ترادف خو تراغله مطلب دا دی چې دا صيغه دا خاص کړل دا صيغه د امر دا خاص کړل شوی د وجوب لپاره صيغه د امر خاص کړل شوی دا د وجوب لپاره وای کدا لازم نه مراد ته لازم اعم واخلي کنه نو لدينا هم نفي د ترادف راغله او د لازم اعم نه مراد هم نفي د ترادف براشي د لازم اعم نه مراد هم سره شي مطلب دا دی چې لازم اعم څه دی چې ګوره موږ وایو دا دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قول په دې سره صرف چې نه دا دغه ثابتېږي مطلب موږ وایو چې وجوب صرف او صرف ثابتېږي په سره په قول سره نو دا لازم مساوي شو چې صرف او صرف په سره ثابتېږي لکه مطلب وجوب به حل راځي چې کله سوي قول وي خو چې کله د دې نتا لازم اعم معنا وغسله نو بیا مطلب دا شي چې دا وجوب ثابتېږي په فعل د نبی علی السلام سره هم او په قول د نبی علی السلام سره هم نو مکم نبی د ترادف شوی دا او کله لازم نه مراد ته لازم اعم واخلي نو بیا به هم د دې نه نفي د ترادف وشي خو نفي د اشتراک بیا په دې مثال کې را نشي د دې وجه نه چې د لازم نه مراد لازم اعم نه لري بلکې د لازم نه مراد لازم مساوي دی د لازم نه مراد سره لازم مساوي دی چې لازم مساوي موږ واخلو نو بیا به نفي د اشتراک هم د دینه وشي یعنی موږ وایو چې څنګه وجوب د دې فعل سره خاص دی د امر سره خاص دی دغه شان د امر د صيغه دا هم خاص ته د سره د وجوب سره لکه پوه شئ دې کتاب ته وګورئ تاسو یو منټ لا ويختص مراده بصيغه لازمه بيان دا بیان دی لكون الامر خاصا يعني يختص مراد الامر خاص کله شوی دی مراد د امر چې هغه څه شری وجوب بصيغه لازمه للمراد فهغه صيغه باندې چې لازم وي د مراد لپاره والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين او غرض د دینا د دوانو طرفنا اختصاص راتللی دوانو طرف څه مطلب شو په خپل وې اي لا يكون الامر الا للوجوب چې نه به دا امر مگر د سره لپاره یعنی د سره لپاره بنئ د ندب اباحت استحباب د لپاره نه ولا يثبت الوجوب الا من الامر او نه ثابتېږي وجوب مگر د سنا د امر نه ثابتېږي دون الفعل د فعل نه ثابتېږي فيكون نفيا للاشتراك والترادف جميعا نو دا نفي د اشتراک او نفي د ترادف دوانو شولا د وستا د نه ویلي چې اشتراک څه ته وایي ترادف څه ته وایي دی و چې د پلوص خپل یو کتاب ویل دی او د دویم کتاب دی کېدې شو د ویلي خو ما دا معلوم نه نو ما راته څه کوي الهغه پوه شوي اوس دا نفي د اشتراک او نفي د ترادف چې دی کوي که نه نو دا څنګه ثابتوي د دې د ثابتولو دپاره دغه یختص مراده بصيغه لازمه د دې دوه تقریره کړي دي په یو تقریر کوي چې باب مختص داخله ده او په بل تقریر کوي چې باب څه داخله ده وذلك بأن يقال إن دخول الباء ها هنا على المختص دخول لباد اللي بس ما داخل له ومختص معنی على طريقة قولهم بطريقه د قول لري يعني كم قول چې دی علماء کرامو کړه چې خصصت فلانا بذکر چې ما پلان کې خاص کو پس سره په ذکر سره او پلان کې مې خاص کو په ذکر سره مطلب دلته کې دا دی چې زماده په ذکر سره مې پلان کې چې دا خاص کړه دی مطلب دا چې دا مختص ته زمان په ذکر سره مختص د غفلان کې دی پوه شئ فتكون الصيغه مختصه بالوجوب نو دا صيغه د امر صيغه نه مراد څه دی لکه دغه قول دی صيغه نه مراد سره قول نو دا قول مختص شو د وجوب سره نه د اباحت سره او نه د ندب سره او وهذا نفي الاشتراك او دا نفي د سش ولا ويكون معنى قوله لازمه او د لازمه ما مطلب بیا دا شي چې ان صيغه لازمه للمراد چې دا صيغه یعنی قول دا لازم د سره لپاره د مراد د لپاره مراد څه ته وایي وجوب ته ولا تنفك عنه او دا بدلینه جدا کیږي نو ولا يكون المراد مفهوما من غير صيغه او نه فهميږي دا مراد نه څه مطلب دی وجوب من غير الصيغه د صيغه علاوه د صيغه علاوه څه شری فعل وهو الفعل وهذا نفس الترادف دا نفي الترادف شولا
لکه پوه شوي اوس دویم تقریر کوي او یقال یا به دا ویل کېږي چې ان الباء داخله علی المختص به چې دا با داخله شوي د په څه باندې نو کما هو اصل لکه څنګه چې اصل لري راځي مطلب دا په با کې اصل دا چې دا په مختص به باندې داخليږي مختص به چې د دې په ذریعي سره یو څه خاص کیږي مختص معنا خاص کړل شوی مختص به چې دا غي په ذریعي سره یو څه نو بیا معنا دا شي چې ای لا يفهم هذا المراد بغیر صيغه چې نه فهميږي دا مراد بغیر د صيغې نه فهميږي دا مراد څه دی چې نه فهميږي دا وجوب بغیر د صيغې نه یعنی بغیر دا قول نه یعنی په فعل سره وجوب فهو الفعل چې فهو فيكون ونفي للترادف نو دا نفي للترادف شو غلګه نفي للترادف شو کنه چې وجوب صرف پس سره ثابتيږي او وذي ثم قولوا لازمه بیا لازمه چې ان حمل على اللازم الاعم کچر دا حمل کړ شو په لازم اعم باندې فيكون هو ايضا نفي للترادف نو په لازم اعم دي مراد واغلي نو بیا به هم دا نفي للترادف شي نو مخکې هم نفي للترادف او کله لازم نه مراد لازم اعم والي نو بیا به هم نفي للترادف شي نو په دوه صورتونو کې نفي للترادف را له خو نفي د اشتراک لأن الملزوم لا يوجد بدون الملزوم ذكر ملزوم بغير لازم نه مندلگی فلا يفهم نفي الاشتراك قط نفهميږي نفي اشتراك بالكل نو فينبغي پکار دادا اي يحمل اللازم على اللازم المساوي تل لازم نه مراد من لازم اعم ونخلو بلکې لازم نه مراد څه اولو منګه لازم مساوي چې لکه دوانو طرفنا د دوانو طرف نه چلن د لزومي نو دا مطلب شي اي لا يوجد المراد بدون صيغه ولا صيغه بدون المراد چې نه با مندلګي کې دا مراد یعنی وجوب بغیر د صيغه نه یعنی بغیر دا قول نه ولا صيغه بدون المراد او نه به دا قول ثابتي کې بغیر دا وجوب نه یعنی مطلب دا دی چې دا قول صرف او صرف د وجوب د پاره راځي فعل د وجوب د پاره نه راځي او وجوب صرف په قول د نبی علی السلام سره ثابتيږي په فعل سره نه ثابتيږي او دا دغه چې کوم دی امر دا صرف او صرف د وجوب د پاره راځي د نو د عبادت استباب د پاره نه راځي فقد فهما نو فهم کړل شو حين دین په دغه وخت چې کله موږ د لازم نه مراد لازمي مساوي واغستو نو نفي الترادف والاشتراك جميعا کنایه دا څه شول کنایتن شول و د دې نه اخوا بیا نفي د ترادف او نفي د اشتراک دا قصدن بکای ماته سویلو دا سبب دا نفي د اشتراک او نفي د ترادف د پرې شرح کې ذکر کړل او دا یختص مراد بصيغه لازمه د صرف پرې کې اغلق اشاره کړی دا اوس په دې تفصیل بکای چې کومه وایو امر دې دا صرف او صرف د وجود د پراځي د نو د اباحت استحباب د پاره ناراضي په دې باندې به دوه درې صفحې سبق وای او یو دوه صفحې په دې باندې وای چې دا وجوب صرف په امر سره ثابتيږي په فعل نبی عليه السلام سره نه ثابتيږي امام شافعي رحمه الله په اختلاف کړو چې په فعل سره ثابتيږي دوه دلیلونه راغلي دوه زمونږ دي جوابونه ورکو ان شاء الله بیا لکه پوه شوي نو اوس خو دا لکه موږ د دې 15 شپږ ورځو د سبق موږ خلاصه ویله اوس 15 شپږ ورځې موږ سبق وایو که نه دقه نفي د ترادف او نفي د اشتراک به وایو د هغې مثالونه د هغې دلیلونه او جوابونه دا به وایو انشاءالله بس په پوه شئ چې بل او د لم نه راتلو نو بیا به انشاءالله تاسو ته پته د جمعې هفتې په ورځ پیر په ورځ باندې انشاءالله